बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم आवाज سره زم ستاسو ورور الیاس سهارا ملګرو دا وخت مونږه د شوی تازه ګرام د هغه کورنه نیغ پنیغه یو زیارت ګل ور کم چې پاک رسیدلې او اته بچیان یو تازه وی پروګرام کتلې او د اخلاص په پرده باندې الله تعالی دې زمونږه د مسافرو په ژوند کې تل عمر داسې رڼاګانې داسې خوشاله او داسې مینه محبت لري. الله تعالی چې څونه په څه باندې مسافر خوشاله کېږي الله تعالی دې ورته د هغوی د سوچ نه هم زیاتې خوشحالۍ ورکړي، ځکه چې مسافرو ته مونږ کله هم د اخلاص په پرده باندې د یتیم اواز کړی دی نو هغوی د هغې خپلو ژوند د هغې خوشحالو نه د خپلو بچو د هغې رزق نه یوه یوه نونۍ راشو کولی ده او هغې خلکو ته یې رالېږلې ده کم چې مستحق دی د هغوی د امداد، او دا خبره یې ثابت کړې ده چې او مونږ خپل خیرات خپل زکات او خپلې صدقې غواړو چې په ښه ځګي کې ولګي. ملګرو نن چې کومې پیسې زموږ مسافرو رالېږلې دي د تازه ګرام شوي د زیارت ګل ور د هغې یتیمانانو بچیانو دپاره، کوم چې ډېر بې وسه دي کوم چې ډېر بې کسه دي د کور ته د 1 روپۍ آمدن نشته، اته یتیمانان ماشومانان دي زموږ هغه خور وه تاسو د هغوی پروګرام کتلی او د هغوی د ژوند ډېر زیات انتهایي د سختو سره و زموږ دا بچیان د سکول نه هم لرې و د پیسو د وجې نه چې د دوی د سکول یونیفارم وغیره نه پوره کېدو، د دوی هېڅ آمدن نشته څه ګټه وټه نه وه. کله چې موږ د یتیم اواز پروګرام تاسو ته وړاندې کوو څونه مسافرو زموږ سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړي دي د هغوی دا لیست سره پړاو ما زموږ سره څنګه هغه خور ناسته ده هغه بچیان ناست دي د هغوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو زموږ لا چې پاکستان ته کومې پیسې راغلي دي نو زموږ سره لاس نمبر دی 0816 د بحرین نه غوږ رور دی 4325 روپۍ، فاتح رحمان صاحب 1000 روپۍ چې د لډن سره سیمې سره تعلق ساتي د اخلاص دفتر کې ورکړي، نور زمین صاحب 2000 روپۍ د سعودي عرب نه، امین صاحب د دوبۍ نه 5000 روپۍ او شاعر سید صاحب را لګلي دي 400 روپۍ چې وایي د ماشومانان له به حواله کوي، محمد الله او د هغه ملګرو د شارجې نه موږ ته را لګلي دي 5950 روپۍ، او بیا زموږ سره ابولولي دی الله تعالی دې په ژوند کې ډېر برکت وکړي زموږ ریګولر ډونر دی هر د یتیم اواز پروګرام له موږ ته پیسې را لګي 3080 روپۍ د هغه طرف نه، او شاهي صاحب دی زموږ سره د دوبۍ نه 17800 روپۍ، زموږ سره زبیر محمد صاحب دی د یو کې نه چې هغه 22000 روپۍ را لګلي وي 11000 روپۍ موږ دې کور ته کړي دي، او بیا موږ نورې پیسې نیکسټ پروګرام ته حسین احمد او د هغه ملګرو د ملیشیا نه موږ ته را لېږلي دي 2132 روپۍ، لاس نمبر زموږ سره دی 2127 د سعودي عرب نه 7919 روپۍ، مسکت حاجي صاحب دی زموږ سره چې هغه موږ ته را لېږلي دي د مسکت نه 15000 روپۍ، او لاس نمبر یې زموږ سره دی 6271 د دوبۍ نه 6000 روپۍ، حبیب جان روغاني صاحب دی زموږ سره چې هغه 50000 روپۍ را لېږلي وي د هغې پیسو نه موږ 25000 روپۍ دې کور ته کړي دي او 25000 روپۍ به زموږ انشاءالله نیکسټ پروګرامس ته موږ اړو. زموږ یو خوږ ورور دی په بټخیله کې د بریانۍ دکان دی چې هغه موږ ته کال کړی او 2000 روپۍ موږ ته د هغه د طرف نه دې کور ته میلاو شوي دي. ښه ملګرو بیا چې زموږ سره کم په ریاض کې زموږ عمران بھائی لیست دی نو ارګاه بھائی زموږ سره یو دی 50 ریال، آفتاب سے 20 ریال، لاست نمبر 945 دی 10 ریال، فاروق غفار سے 50 ریال، شیر محمد سے 50 ریال، لاست نمبر 406 20 ریال، لاست نمبر 905 12 ریال، شیرزاده سے 50 ریال، لاست نمبر 197 50 ریال، پیر او داغه ملګرو 50 ریال، سلام محمود سے 100 ریال، اسلام دین سے 50 ریال، لاست نمبر 455 20 ریال، شیر علی سے 50 ریال، ناصر خان بھائی 100 ریال، لاست نمبر 634 200 ریال، لاست نمبر 271 145 ریال، شیر عالم چغرزی سے د طرف نه 100 ریال، او واحد اخویانا احمد سعودی بالرياض هو يرسل لي 1000 ريال عمران، واحمد حبيبي يحكي انا اعطيك 500 ريال بيت هذا و500 ريال على ثاني بروجرام يجي اعطيه هو 500 ريال، يعني هذا 1000 ريال ودي اثنين بيت 500 ريال هنا و500 ريال ان شاء الله يجي اسبوع ثاني بروجرام يتيم اواز انا بركب ان شاء الله 500 ريال بروجرام ثاني. او دین له اعظم سره نواب علي صاحب دی 20 ریال، عبدالحسیب سے 50 ریال، لاست نمبر 054 دی سره 100 ریال، لاست نمبر 313 دی 100 ریال، او سرزمین صاحب زموږ سره ریګولر ډونر دی الله تعالی دې په ژوند کې ډېر برکت او ډېر خوشحالۍ وګرځوي د هغه د طرف نه 500 ریال، او لاست نمبر زموږ سره دی 784 100 ریال، دا زموږ د عمران بھائی دی. بیا زموږ ابرار بھائی چې کوم د جدې ذمہوار دی زموږ او د جدې ریسپانسیبل دی او د جدې مشري هم کوي د اخلاص خدمات هم په جدې کې کوي، هغه ته سنی بھائی ورکړي دي 100 ریال، ذاکر او دغه ملګرو 140 ریال، عثمان صاحب د طرف نه 100 ریال، اسماعیل صاحب د طرف نه 100 ریال، رئیس خان صاحب د طرف نه 10 ریال، طریق ملک باندې 150 ریال، ابو طلحه صاحب 50 ریال، محمد عمر خان 20 ریال، صاحب الرحمن 30 ریال، کوهستان بھائی 50 ریال، ملاکن بھائی 50 ریال، او عبدالله صاحب دی چې کوم ته 500 ریال لګیږي د 15 کورونو لپاره نو 100 ریال مونږه داغه د پیسو نه بده کور کې خو دي. دا زمونږ د ابرار بھائی لیست زمونږ سره اوس د جمعه خان صاحب لیست چې کوم زمونږ د ریاض ذمہوار دی علی رحمان صاحب 100 ریال، رفیع الله او داغه مرګرو 20 ریال، نور زمین صاحب 50 ریال، اسلام صاحب 10 ریال، حاجی عزیز الله صاحب د ریاض نه 110 ریال، اور رشید الله صاحب 30 ریال، سمیع الله صاحب 50 ریال.
ښه زموږ سره د کفایت صاحب لیسټ دی په ریاض سلطانی نه. لاست نمبر یې دی 906 60 ریال. سید قیوم صاحب 20 ریال. ایاز صاحب 100 ریال. لاست نمبر 245 200 ریال. او کفایت صاحب 100 ریال. لاست نمبر 294 50 ریال. لاست نمبر 975 50 ریال. او عبدالرحمن صاحب 50 ریال. لاست نمبر زموږ سره یو ځل بیا 294 دی چې دا د یوې ځګې نه راغلی دی. نو یو ځل زموږ سره په 294 کې راغلی دی 50 ریال او یو ځل 20 ریال. بیا زموږ سره پلکناز صاحب دی کم چې زموږ د ریاض مشري کوي او د اخلاص سره ډېرې هلې ځلې دی، ډېر مینه محبت لري او د یتیم په درد باندې دردېدلی زموږ خوږ ورور پلکناز صاحب. خان بهادر صاحب د طرف نه 50 ریال او بل زموږ یو ورور دی خان 50 ریال دغه د طرف نه. میدان بھائی زموږ سره دی 30 ریال. لاست نمبر یې دی 38 14 100 ریال. او اکرام الله صاحب د طرف نه 100 ریال. او فهد زموږ یو خوږ ورور دی دغه د طرف نه 10 ریال. بیا زموږ جاوید بھائی دی کم چې زموږ د القاسم نماینده دی. نو لاست نمبر دغه سره دی 564 چې هغه 50 ریال ورکړي دي او جاوید صاحب د طرف نه 134 ریال. زموږ بیا سمیع الله بھائی د دمام نه هغه ته ورکړي دي سلیم صاحب د دمام نه 50 ریال. ښه ملګرو زموږ د دوبۍ لیسټ کم چې زموږ سبحان الله صاحب دی او د اخلاص یو داسې خادم دی چې په خپله باندې هم ډېره لنډه تنګه زندګي ده، خو د اخلاص خدماتو له او د اخلاص مینې محبت له او د داسې یتیمانانو دپاره په خپل سخت ژوند کې ټیم ایستی دی. د دوبۍ ملګرو ځکه چې د دوبۍ مسافر چې زموږ څونه هم دي او کم خلک چې دا منډې ترړې وهي نو څوک ټیکسي چلای، څوک ټریله چلای او څوک بس چلای. د هغوی خپله زندګي هم ډېره یعنې د مشکلاتو سره دی چې مسافرو د ژوند وي هم د مشکلاتو سره، خو کله چې موږ هغوی ته د یتیم په پرده آواز کړی دی نو هغوی هغه خپلو کارونو سره د خپلو منډو ترلو سره بیا هم د یتیم بچي د 10 او د 20 درهمو پسې د 2 درهمو پسې ځان رسولی دی او هغه پیسې راوړي دي. زموږ سره دی سبحان الله صاحب زین العابدین بھائی هغه ته ورکړي دي په دوبۍ کې 100 درهم. لیاقت بھائی 20 درهم. نیاز بھائی 50 درهم. شاهد بھائی 100 درهم او سبحان الله صاحب 30 درهم. بیا زموږ سره دی ممتاز صاحب د پجیرې نه چاچا مظهر الحق صاحب د طرف نه 20 درهم. نیاز ولی صاحب 35 درهم. عمران صاحب 20 درهم. اسماعیل صاحب 20 درهم. بیا زموږ سره مسعود الرحمن بھائی دی د ابوظبي نه چې هغه ته ورکړي دی ګل رحمان صاحب 50 درهم. محمد یاسین صاحب 50 درهم او باراجان صاحب د طرف نه 300 درهم. زموږ سره دی معراج بھائی د کویت نه. معراج صاحب ته ورکړي دي محمد غنی صاحب 5 دینار او انور صاحب 2 دینار. علمداد چاچا زموږ د بنیر سیمې سره تعلق لري، الله تعالی دې په ژوند کې برکت واچوي. تېرو ورځو کې اکسیډنټ هم کړی و، الله تعالی والا شفا ورکړې ده او د دعا دپاره اپیل هم کړی دی. علمداد صاحب د طرف نه 2 دینار او حیدر علي صاحب 10 دینار او معراج صاحب د طرف نه 11 دینار. بیا زموږ علمگیر ایمل کم چې د ملیشیا زموږ ریسپانسیبل دی او د اخلاص خادم دی هغه ته ورکړي دي عاقب خان صاحب 50 رنګی او عمر سید صاحب 95 رنګی. عظیم گل صاحب 70 رنګی. امیر صاحب 120 رنګی. شهریار صاحب 20 رنګی. نوشیروان صاحب 50 رنګی. شیر علی 50 رنګی. علمزید صاحب 50 رنګی او لاست نمبر یې زموږ سره دی 5604 100 رنګی. ښه دې نه علاوه ملګرو زموږ سره یونس بھائی دی چې د هغه 3000 روپۍ راغلي وي لا په پینډینګ کې د دې کور موږ نه دي وصول کړي. عبدالمجید صاحب موږ ته 3000 روپۍ ویلي وي، یو دکاندار یې ویلي چې د هغه نه به دا وصول کوي. موږ په هغې دکاندار پسې تللي خو هغه 3000 روپۍ هم موږ نه دي وصول کړي. نو که ماجد صاحب زموږ دا میسج اوري نو تاسو د هغې پیسو هم کلیرنس وکړئ چې هغه موږ ته نه دي میله شوي. او زموږ سره عبدالحمید صاحب دی د قطر نه هغه رالیږلي دي 8580 روپۍ. ښه ملګرو د دې ټولو پیسو نه زموږ سره جوړې شوي دي کوم اډمینانو چې پیسې رالیږلي دي نو د دې ټولو نه جوړې شوي دي زموږ سره د عمران پاکستان پیسې 1,08,000. عمران صاحب 69,916. ابرار صاحب 25,200. جمعہ خان صاحب 10,360. کفایت صاحب 18,200. فلکنا صاحب 9,520. سبحان اللہ صاحب 8,400. جاوید صاحب القاسم 5,152. ممتاز صاحب د پجرې نه 2,460. مسعود الرحمن صاحب د ابوظبي نه 11,200. سمیع الله صاحب د دمام نه 1,400 او معراج صاحب د کویت نه 10,080 روپۍ. علمگیر ایمل د ملیشیا نه 15,730 روپۍ. کم چې د دې کور دپاره موږ سامان راوړی دی ملګرو د دې دپاره بسترې دی د ټول ماشومانان چې څومره تاسو ته ښکاري د دې ټولو دپاره موږ ګرمې کپړې اخیستې دي ورلم جوړې کړې هم دي تیارې کپړې د دوی دپاره جانمازونه دي په دې کې د دوی دپاره سویټر دي د دوی دپاره جورابې دي ګرمې کپړې دي ګرمې څادرې دي. کم دا ماشومانان بچیان چې زما په څنګ کې تاسو وینئ دوی له هم کپړې د ناپ باندې جوړې کړې راوړې دي تیارې او څونه چې هم د دوی ضرورت هغه هم ورته راوړې دي. او بیا دوی زموږ سره ټوټل پیسې بقایا پاتې شوي د 2,52,572 روپۍ. ښه ملګرو په دې پیسو باندې موږ څه کړي دي د دوی د کور دپاره پې څه ترتیب شوی دی او د دوی دپاره څونه د خیر او د سوکالۍ ستاسو هغه یوه روپۍ رالیږلې ده هغه موږ په کم ځای کې انویسټ کړي دي. انشاءالله هغه خبرې به در سره هم کوو د دې ماشومانانو د هغې تره سره به هم خبرې کوو خو د ټول نه مخکې د خپلې خور نه یو څو تپوسونه کوو. خورې داره ته ووایه چې کومو مسافرو چې ستاسو سره د خپلو بچو د رزق نه د خپل کور د خوشحالو نه د دې سختې زندګۍ سره خو موږ ورته آواز وکړو ستاسو د بچو سره د خپلو بچو د هغه رزق نه یوه نوڼۍ نیمه کړه او تاسو له یې راولېږله کومو خلکو چې ستاسو سره د خپلې خوشحالۍ شریکې کړي دي
او کم خپل مینه محبته کپړې پیزار وغیره دې ماشومان ته یې رالیږلي دي هغې خلکو ته دې څه وینا ده هغه هم ټول مسافر دي د هغوی خپله هم ژوند یې د سختو سره دی خو بیا یې هم ستاسو له خپلې لږې لږې خوشحالۍ را جمع کړي او ډېرې خوشحالۍ د هغې نه جوړې شوي تاسو له راغلي هغوی خلکو ته دې څه وینا ده هغوی ته همدغه وینا ده چې خدای پاک دې خوشحاله کړي خدای دې خیرات قبول کړي خدای پاک دې په مسافر په خپل وطن کې خدای پاک دې ډېر زیات خوشحاله کړي خدای پاک دې د آخر د دنیا خوشحالۍ او دغه دې وله خدای پاک ورکړي موږ به ورته نور څه دواګانې کوو خدای پاک دې ډېر ډېر خوشحاله کړي د دین دې وله خدای پاک نور ډېر پیسې او خوشحالۍ او سامانونه ورکړي دین دې وله الله یو فصل ورکړي زموږ سره دونه دا کله د دې ماشومانان هر څه راورسېد د بشترې جامې هر څه ایسي نو یخني وه سرتور او بنینونه هر څه چې تاسو څه دغه کړي وو نو دوی اخیستي دي او راولې یې راوړله موږ له الله پاک هم ډېر خوشحاله کړه خدای پاک هم د دې خدمت په اخر کې په کار کړه خدای پاک دې سره ډېر ښه وکړي خدای پاک هم ډېر ډېر خوشحاله کړه خدای دې په خپلو بچو خوشحاله کړي خدای دې وله ډېره تېره ورکړي د خیره سره زموږ سره دونه لاس او زموږ سره دونه منډه ترله ووهله موږ له دونه د خپل دغه نه موږ له حق راولېږو موږ ته هر څه راورسېده خوره نن سبا زموږ چې څونه هم مسافرونه دي نو په هغوی باندې خو مونږ فخر کوو الحمدلله والله تعالی دې د دوی په ژوند کې ډېره خوشحالۍ راولي خو بیا هم هغه په خپله هم بهر د رنګ رنګ مسلو سره دي که سعودي عرب دی که دوبۍ ده که نور ملکونه دي ملیشیا ده څونه چې هم د دنیا په کوم ګوټ کې زموږ پښتانه رونه دي نو هغه خپله هم د ډېرو مختلفو مشکلاتو سره دي د چا د ویزو مسلې دي د چا څه دي د چا څه دي هغه خلکو ته خصوصي دعاګانو کې به م یاد انشاءالله چې هغه خلکو ته الله تعالی کمې مسلې دي مسافر الله تعالی دې ول هغه مسلې حل کړي د خپلو غیبو خزانو نه موږ به درته ډېره ډېره دوا کوو موږ چې ژوندي زما نه بچي ژوندي تاسو ته به ډېره دوا کوي په مخه به درته دوا کوي چې دا قوم دونه حصه برخه وکړي ولې به درته دوا نه کوي چې موږ هم دونه یاد کړلو موږ هم دونه حصه وکړله خامخا په دوا کې په هر ټیم یادو او خدای پاک چې ستاسو څه مشکلات دي څه خفګان دي څه دغه یې الله پاک دې هغه ختم کړي الله دې دله ډېرې خوشحالۍ او روغ صورتونه خوشحالۍ دله الله پاک درکړي بچې نن خو د خوشحالۍ ورځ ده ته بیا هم ژاړې ولې ژاړې ولې ژاړې ښه ملګرو څنګه چې موږ تاسو ته ویلي چې دوی په پیسو باندې موږ څه وکړه د دوی د تره سره به هم ستاسو ملاقات کوو چې هغه د دې کور څومره هم کېږي د دوی سره ولاړ دی د دوی سره مرستې کوي الله تعالی دې زموږ د پښتنو په سیمه کې هم دغسې ترګان او هم داسې مشران پیدا کړي څنګه چې دې ماشومانانو تره دی د هغه سره به ملاقات کوو یو څو خبرې به ورسره کوو زموږ سره اوسئ ښه ملګرو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وه چې د دې ماشومانانو تره دی او یو داسې انسان الله تعالی پیدا کړی دی چې خپله هم بچیان دي خپله هم کور دی او کله چې د دوی هغه رور بیمار و نو زموږ دی باباجي پسې خپل یو ټکټر خرڅ کړی و د هغه په بیمارۍ لګولی و او د دې ماشومانانو سره ډېرې مرستې دي خو بیا هم یو کور په بل نه پوره کېږي او د دې کمې پیسې چې وې نو د دې باباجي د خولې نه به تاسو واورئ چې دا پیسې په کمه طریقه انویسټ انشاءالله په خپله هم دا تاسو ته ښکاري بوډا دی سپینګیری دی او بیمار هم دی یو وړوکی زوی دی هغه وله دا ټکټر چلی خو په دې ټکټر کې د چا سره نیمه حصه وه نو د دوی دا وینا ده انشاءالله چې دا نیمې پیسې مونږ هغه کور والا ته حواله کړې د چا چا به د ټکټر کې حصه وه او د دې ټکټر دا حصه چې وشوه نو نیمه د دې باباجي شوه او نیمه زنګ دا زیارت ګل ور د هغې بچیانو شوه نو دا به اوس چلیږي دا چې څونه هم پیسې ګټي نو نیمې به د دوی وي نیمه به د هغوی وي د باباجي نه به هم تپوسونه کوو او تاسو کتی شئ په دې وخت کې زموږ سره د تالاش ته کور چې کومې پیسې پاتې شوي هغوی له هم دا سودکۍ مونږ اخیستی دی تیار دی ډېر زر دی چې انشاءالله دا به ورته هم حواله کوو او دې نه بعد زمونږ د ګندېګار یو داسې پروګرام را روان دی چې په یو کور کې 4 معذوره یو نه دوه نه درې نه 4 معذوره کسان دی د هغوی ژوند څومره د سختو سره دی د هغوی په ژوند کې څومره سختې دي او د هغوی دا زندګي څنګه تېرېږي د هغوی حالات د ژوند د هغوی د ژوند یو نیمګړی داستان څونه د هغوی په ژوند کې محتاجۍ دي هغه به انشاءالله موږ تاسو سره بیانو سبا به هغه پروګرام راځي او د دې بابا جان نه به څو تپوسونه کوو السلام علیکم بابا باباجي دا راته ووایه چې دا ورېرونه چې کله تاسو ته یتیمانان پاتې شو د دوی خو هسې هم په تاسو باندې ډېر یو غټ بوج او زه فخر کوم په تاسو باندې چې زموږ د پښتنو په سیمه کې داسې مشران شته چې تاسو دوی ته د هغې پلار کمې نه دی محسوس کړی خو بیا هم لکه کله چې هم ما د ماشومانو سره خبرې وکړې د پلار ذکر راشي نو تاسو خو به د دوی د چی روټۍ د پیدارو خیال ساتلی وي خو پلار وي او دا کمې پیسې چې راغلي دي د ټیکټر چې کم د دوی اوس ماشاءالله نیمه حصه دار شوه نو کم لیدونکو چې پیسې را لېږلي دي هغه خلک به څونه مطمئن وي انشاءالله په دې باندې به د دوی څونه خیر ښېګړه کېږي دا خو مخکې هم زما سره چا شریک وو اوس په دونه معامله وشي چې یاره په ما به دا لوډ لږ سپک شي دا زما سره د ورونو شریک شو که پیسې لږې ګټې او که ډېرې ګټې خو نیمې به د دوی او نیمې به زما وي دونه چې په ما باندې من لوډ لږ سپک شي او مخکې هم دوی خو انشاءالله ما کمی نه دی ورکړی اوس هم راتلونکي وخت کې زه کوشش کوم چې دوی څه کمی را نه شي
چې دوی ته خپل پلار مخې ته ونه درېږي. ولې چې هغوی پلار وفات شو، خو زه ور خدای پاک یو پلار ذریعه ګرځولی یم او په دې الحمدلله که تاسو 10 کاله پس هم تپوس کولی شئ نو دا پیسې چې ډېرې شوي نه انشاءالله نو سر بیا نه ختم شوی امید دی. زه کوشش کوم چې دا پیسې د 2 چندانه او 4 چنده شي. او خیر دا خبرې نو او په خپله مې هم کوړ مې ډېره ده او د سینې بیماره یم په خپله، نو لکه ټول مې سر ته نه شو رسولونه چې الله پاک علاوان دی د رزق وعده هغه کړې چې زه به رزق ورکوم. الحمدلله موږ د لاسه کوی په دې وخت کې نه دی راغلی. خو ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو دې ځای ته راغلی او زموږ د غریبانو خلکو دونه مرسته وکړئ. تاسو ډېر خدای دې اجر درکړي. په دې کې زموږ سره زیات مسافر دي، د هغوی نن سبا په خپله هم د بهر ملکونو حالات خراب دي، د هغوی خپله زندګي هم ډېره د سختو سره ده. کومو خلکو چې پیسې را لېږلي خلکو ته یې څه وینا شته؟ او جی د هغوی ډېره ډېره مننه، الله پاک دې په خپل رحم وکړي او د هغوی ډېر شکریه زه ادا کوم چې لا دونه په خدای مین خلک شته چې د غریبانو د یتیمانانو دونه څه خدمت وکړي. الله دې ور نور هم اجر ورکړي او په موږ ټول دې خدای خپل رحم وکړي. او انشاءالله په دې باندې به زموږ هغه مسافر وروڼه مطمئن وي، د کمې پیسې چې دوی له په ټکټر کې بندې کړي چې د دوی د کور هغه سیسټم به په دې انشاءالله روان وي. هغه مسافر وروڼه او زموږ د اخلاص اداره به په دې خبره څونه مطمئن مونږ اوسو انشاءالله. په دې باندې خو ښه مطمئن اوسئ چې امید ده چې زه به د شي کوشش داسې واګیره کوم نه چې یاره په دې کې د کمی راشي، لکه چې څونه زمانه کېدی شي او به زه خپل وس کوم د خیر سره چې څونه پیسې دا کېږي نیمې د وړو دي نیمې به زما یې خیر سره زما دې بچو. ښه ملګرو، دا و د زیارتګل ورمشر رور چې کم د هغه یتیمانان بچیان پاتې شوي دي، د دوی ټوله ذمهواري وه. خو اوس الحمدلله کمې پیسې چې تاسو را لېږلې وې هغه پیسې مونږ دوی ته حواله کړې چې دوی په هغې ټیکټر کې د خپل ورېرونه یې د ځان سره حصهدار جوړ کړو. الحمدلله چې دې نه اوس څونه هم مدن ناظرین نیم به د هغې یتیمانانو ماشومان وي، خو الرډي د دوی په ذمهوارۍ هم وو. خو اوس دونه ده چې د هغوی خپله یو ذریعه جوړه شوه. ستاسو هغه پیسې یو ځل بیا مونږ په داسې ځای کې ولګولې انشاءالله چې 10 کاله بعد هم تاسو راځئ او ستاسو د خپلو پیسو تپوس کوئ نو انشاءالله چې هغه پیسې به امانت پرتې وي او د دې ماشومانانو د ژوند به په راحت وي، په سهولت باندې به وي، یو صدقه جاریه په طور باندې انشاءالله چې استعمال شوي. څنګه چې ما تاسو ته وویل زموږ سبا ماښام انشاءالله یو داسې داستان را روان دی د ګندېګار چې 4 معذوره کسان دي پکې مور پلار یې نشته، د هغوی دا ژوند څومره د سختو سره دی هغه پروګرام به هم تاسو وګورئ. او اوس زمونږ د اخلاص پوره ټیم لا د کیمرامین عمر حیات سره الیاس سهار له ورکوي اجازت د الله په امان. ملګرو بیا هم زمونږ کم ملګري چې دي کم چې ډونیشن نه غونډېږي کم چې دلته بیا راځي کمپیوټر له او هغه پیسې راځي نو که په دې کې بیا هم زمونږ نه داسې یو د نوم یا داسې څه مسټیک شوي نو تاسو بالکل زمونږ سره رابطه کولی شئ په 0345 1908 چې زمونږ پیسې ولې نه دي رسېدلي.